مولانا فضل الرحمن صاحب پی ټی آی سره د تحریک اعلان وکړو او باقاعده په هغې کې چې کومې مشورې وشولې په هغې کې چې کوم شرایط تیر شوي دي هغه د سکرین نه شاته خبرې. اول خبره د خپل جمعیت داسې ملګرو ته کوم چې په هغې کې صفه سالار هم شریک دي. هغوی یو ټرینډ پر سوشل میډیا باندې روان کړی دی او مولانا صاحب ته اوس د خبرو چل ښیي د خپل جمعیت والا یادو. مولانا صاحب ته وایي دا کوم تحریک آغاز چې دی وکړو یا کوم اتحاد چې دی وکړو نه دا ټیک کار ونه کړو. ګوره په کوم ځای باندې چې ستاسو سوچ ختم شي هغه ځای نه زموږ د علما کرامو سوچ چالو شي. ته یې څوک چې ته مولانا صاحب له مشوره ورکړې ته ځان ته وایې چې یاره زه نظریاتي کارکون یم چې ته نظریاتي کارکون په نظریه باندې بیا مخکې لاړ شه که نه. مولانا صاحب په اواز باندې بیا لبیک وکړه. مولانا صاحب نه موږ ښه پوهېږو. مولانا صاحب چې کوم تحریک چلی یا چا سره اتحاد کوي دا موږ وڅوک چې موږ هغه الله خاطر وکړئ د خپل ویوز او د لایک دپاره په خپلو اکابرینو باندې چې کوم دی تهمت مه لګوئ. خپلو اکابرینو له چې کوم دی مشورې مه ورکوئ. ته یو کارکون یو نظریاتي کارکون ته به چې کوم دی د خپلو اکابرینو په اواز باندې لبیک وي. زموږ په لبیک دی یا زموږ دښمني نشته دی زموږ څه ذاتي مفاد نشته دی زموږ نظریاتي جنګ نظریاتي جنګ راوستې مولانا صاحب وبس کېدی شي هغه نظریاتي جنګ ختم کړي د مولانا صاحب کېدی شي شرایط منل شوي کېدی شي. اوس د خپلو اکابرو نه خپل د مولانا صاحب نه موږ خو ښه نه پوهېږو چې موږ نظریاتي کارکون به راپاسو او په مولانا صاحب باندې به دا تهمت لګوو چې یاره تا ټیک کار ونه کړو. ته یې څوک ته یې څه شی په دې کې سپه سالار هم شریک دي. ما زه باقاعده سکرین شاټ شته دی او هغه خلک دي چې دا د ویوز او د لایک لپاره لګي. هغه خلک دي چې کوم د علما کرامو خټه ګستاخي کوي هغوی پسې دې خلک سپورټ هم دي. دا صرف او صرف جومات د بدنامېدو لپاره راوتي. ته که ما پېژندلی یم ما مولانا صاحب په سر پېژندلی ته که ما پېژندلی یم ما خپلو اکابرو په وجه پېژندلی ته که ما پېژندلی ما خپل جمعیت علما اسلام په وجه پېژندلی. ته یې څه شی چې ته مولانا صاحب له چې کوم دی مشورې ورکړې که یې څه شی چې ته په مولانا صاحب باندې دا تهمت او تنقید کړې ته یې څوک والله که ته هېڅ شی مې تهمت به نه لګې دا پیره مې په سکرین رانه وړه بله پیره باندې په سکرین راوړم په خدای تعالی یقین وکړه چې زما په اکابرو باندې هر سړی لاس اوچتوي زما د اکابرو نه چې هر سړی ځان ښه حسابوي والله چې کمیس او پرتوګ دې وباسم. که ته صرف سالار یې که ته نظریاتي کارکون یې که ته چې کوم دی له سوشل میډیا غټ ورکر ولې نه د علما کرامو نه ته ښه نه پوهېږې په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړه لږ سوچ کوه ته به چې کوم دی جمعیت نه بدنامې. دا زمونږ پاکستان دی زمونږ چې کوم دی نظریاتي جنګ راتېر شي زمونږ هر قسمه جنګ راتېر شي خو ذاتي مفاد لپاره به موږ نه لګې کېږو. ته د ذاتي مفاد لپاره لګې ذاتي مفاد که ته نو هغه په خپل ځای کې استعمال کړه. زما علما کرام چې په کوم ځای کې موږ ته اواز وکړي زموږ به پرې لبیک کړي د هغوی نه خو موږ نه پوهېږو. هغوی په هر څه باندې پوهېږي هغوی نظریاتي جنګ باندې هم پوهېږي او په اتحاد باندې هم پوهېږي. زمونږ بعضې اهل علم حضرات یو شکوه د ما پیدا شي علما حضرات اغیم یو پټې زمونږ د جمعیت علما اسلام د موجوده سیاست نه ځان بار ګڼل غواړي. ځان به نه بار کوو او زما نن ټولو ملګرو ته یو درخواست دی او په دې کې به ټول ما سره تاسو اتفاق کوئ. زمونږ د جمعیت ډېر ملګري دي چې د هغوی په کور برګه جنډه نشته زمونږ د علماو په کور برګه جنډه نشته. نن به عهد کوو کوم ملګري چې دی نه واپس لاړ شي نو په خپلو کورونو د متعلقینو په کورونو به برګې جنډې ودروي انشاءالله العظیم. دا به عهد کوو انشاءالله څومره چې زمونږ مخې دا به زمونږ نشاني چې مونږ پاکستان کې وځلو دا برګه جنډه چې دا جنډه انشاءالله نن عامه ده او د دې جنډې لاندې دا ټول علما کرام د قائد جمعیت په سرپرستۍ فخر کوي او د اسلامي نظام دپاره او د باطل قوت مقابلې دپاره برسر کار دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.